ډېرې مناظرې مونږ وکړلې، ما هم ډېر مناظرې وکړل، څه فایده وشو؟ هېڅ هم ونه شو. وجه څه ده؟ تا ویلې، ما ویلې، زما مشر ویلې، ستا مشر ویلې، بس خبره ختم شو. تا خپل د مشر دفاع کوه، زه به د خپل مشر دفاع کوم، مسله به هم دقه شان غمبیر پاتې کیږي. حل څه دی؟ د الله رب العالمین دا کتاب. زما ټول ذریت پنجپریت ته زما چیلنج دی. تاسو دا دعوه کوئ چې تاسو حق پرسته یې، زه تاسو ته چغې وهمه، چیلنج درله در کومه، منت زاری درته کومه چې ته ما ناحقه ګڼي او ته ځان ته حق پرست وایي، بیا په دې قرآن باندې ته ما سره ولې نه کینې؟ بیا په دې قرآن باندې ته ما سره بحث ولې نه کوي؟ بیا په دې قرآن باندې ته ما ولې نه مطمئن کوي چې کله ته د حق پرستي دعوه هم کوي، کله چې ته ځان ته حق پرست هم وایي او بیا ته ما سره په دې قرآن خبره نه کوي، معلومیږي دا چې تا کې منافقت دی، معلومیږي دا چې ته اسلام سره غدار یې، معلومیږي دا چې ته اسلام سره مخلص نه یې. کم مولا چې خپل خبره د قرآن مطابق او د بل مولا سره اختلاف د قرآن مطابق حل کولو باندې تیار نه وي، لکه څنګه چې د پنجپریانو دغه موریان دی په قرآن باندې خپل دغه فیصله کولو ته تیار نه دي. او دغه مولیانو ته هم زه وایم چې بس کې دي خلکو ته نور دوکه ورکول دا پرېږدئ، د امت او د عوامو په دغه سترګو کې دا شګې اچول دا نور بس کوي. ډېرې مناظرې مونږ وکړلې، ما هم ډېر مناظرې وکړل، څه فایده وشو؟ هېڅ هم ونه شو. وجه څه ده؟ تا ویلې، ما ویلې، زما مشر ویلې، ستا مشر ویلې، بس خبره ختم شو. تا خپل د مشر دفاع کوه، زه به د خپل مشر دفاع کوم، مسله به هم دقه شان غمبیر پاتې کیږي. حل څه دی؟ د الله رب العالمین دا کتاب. حل څه دی؟ د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام حدیث. حل څه دی؟ د فقهاو استنباط او اجتهادي مسائل چې هغه باندې مونږ کلک نیوکه وکړو، یعنی هغه باندې نیوکه مطلب دا چې په هغه باندې مونږ عمل وکړو. یقینا هغه مولا هغه د ټولو نه لوی د اسلام او د دین او د قرآن او د مذهب سره غداري کوونکی دی. کم مولا چې خپل مسله په قرآن باندې حل کول نه غواړي، زما ټول ذریت پنجپریت ته زما چیلنج دی. تاسو دا دعوه کوئ چې تاسو حق پرسته یې، زه تاسو ته چغې وهمه، چیلنج درله در کومه، منت زاری درته کومه چې ته ما ناحقه ګڼي او ته ځان ته حق پرست وایي، بیا په دې قرآن باندې ته ما سره ولې نه کینې؟ بیا په دې قرآن باندې ته ما سره بحث ولې نه کوي؟ بیا په دې قرآن باندې ته ما ولې نه مطمئن کوي چې کله ته د حق پرستي دعوه هم کوي، کله چې ته ځان ته حق پرست هم وایي او بیا ته ما سره په دې قرآن خبره نه کوي، معلومیږي دا چې تا کې منافقت دی، معلومیږي دا چې ته اسلام سره غدار یې، معلومیږي دا چې ته اسلام سره مخلص نه یې. زه خو درته دا نه وایم پنجپریانو وحدان مولا یا بل پنجپری مولا یا خزریات بکروي صاحب چې راشه د کرکټ غونډې کې میچ به جوړ کو، دا خو طریقه نه ده. 50 کسان به ته راولي، 50 به زه راولمه، تا سره بلاس کې خپل سری او هارونه وي، ما سره بلاس کې خپل سری او هارونه وي، بس دواړه به دغه میدان مناظره کې به کبډي کوو او زنده‌باد او مرده‌باد دغه نارې به وي. څنګه چې د کرکټ په میدان کې ګیر چاپیره خلک وي، دا بالینګ کوونکي کسان چې کله یو کس ښه بال وکړي هغه وایي چې تالیا بجاو، بس دغه هر څه شروع شي، دا زنده‌باد او مرده‌باد. دا قصې پرېږدئ، دا تر دې 2025 پورې دا قصې مو وکړله، بس دی، نور دې نه قلار شئ. چې ته ځان ته حق پرست وایي، بیا دې ته مه ګوره چې زه دې کس سره کینم، آیا دا کس ماشوم دی، مشر دی، مولا دی که نه دی؟ بلکې زما نظریه دا ده، زما په نس باندې د پنجپریانو امیانو نه واخله تر ټول خلکو پورې دا د قرآن او د حدیث نه لرې روان دی. زما نظر دا دی
اوس که د پنجپریانو یو امي انسان چې ګیره خرلی وي ما ته راشي ما ته وایي چې مولا طالبه تا دا خبره کړې ده ما په دې مطمئن که چې موږ د قرآن نه لرې یو زه به ښه اخلاقو دایره کې ورته قرآن مخې ته کېږدم دلایل به پیش کړم چې بالکل راشه زه به دې مطمئن کړم الحمدلله ثم الحمدلله زه حق پرست یم له دې وجې نه زه هغې د مطمئن کولو دپاره تابعدار یم خو چې کله ته یو کس باندې ردم کوي یو کس ته مشرک هم وایي یو کس ته بدعتي هم وایي خو چې کله هغه درنه مطالبه کوي چې راشه ماته زما بدعت وښایه راشه ماته زما شرک وښایه راشه زما ناحق پرستي ماته وښایه زه به د بدعت هم پرېږدم زه به شرک هم پرېږدم زه به ناحق پرستي هم پرېږدم د دې باوجود ته ورته دا هر څه نه ښایي د دې باوجود ته نه تیارېږي معلومیږي دا چې تا نه لوی منافق او لوی غدار په دې مخ د ځمکه باندې بل څوک نشته او دغه وحدان مولا ته زه وایم بشمول د ټول پنجپریانو چې تاسو خپله مسله په قرآن او په حدیث حل کولی نشئ تاسو یو عالم سره په قرآن او په حدیث باندې فیصله کولی نشئ نو تاسو به د دې امیانو څنګه تربیت کوئ ای ظالمانو یو کس چې په خپله درته وایي چې راشه په قرآن او په حدیث باندې خبره کوو ته ورسره تیار نه یې نو بیا شرمېدلې ته په کم خوله باندې وایي چې ته مشرک یې هغه خو درته وایي چې راشه دا شرک راته وښیه چې زه د خپل د شرک نه توبهګار شمه د دې باوجود چې ته ورته شرک نه ښیي معلومیږي دا چې ته غټ رزیل بې وجدان او مردګر او لوی غدار د دین اسلام سره یي دا ټول تاسو ځان ته دکانداري دپاره دا قصې کوئ دا عوام مو په دې شر او په اختلاف کې مبتلا کړي خو ستاسو دا رذالت دا به زه دې دنیا ته ورښایم ټول عوامو ته هم زه وایم تاسو هم سادهتوب مه کوئ چې فلان کې مولا زنده‌باد او فلان کې مولا زنده‌باد نه ټول مولیان زنده‌باد عوام دا پنجپری مولا هم زنده‌باد دا بریلوي مولا هم زنده‌باد دا غیر مقلد مولا هم زنده‌باد دیوبندي مولا هم زنده‌باد د عوامو دپاره بلکې عوامو ته زه دا وایم چې په مخ د ځمکه باندې د هر ډلې والا مولا چې وي دا زنده‌باد به وي د مولا په جامه کې چې څوک وي عامې دپاره لازم ده چې د دې قدر احترام وکړي خو چې کله تاسو پوه شئ چې دا مولا د قرآن او د حدیث سره غدار دی د خپل دنیاوي مفاد او عزت دپاره دې قرآن او حدیث سره غداری کوي بیا دا مولا زنده‌باد نه وي بلکې دا به مرداباد وي په مخ د ځمکه باندې د کم فرقې مولا چې وي ټولو ته زما دغه پیغام او دغه دعوت دی چې ای مولیانو چې مونږه د الله په دې کتاب په دې آیت باندې فیصله نشو کولی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو اختلاف مه جوړوئ بلکې تاسو اتفاق او اتحاد په دې باندې قایم اوسئ او د الله رب العالمین دا کتاب خپل دستور او خپل منشور جوړ کړئ نو آیا ما او تا په معاشره کې د بل کس تربیت کولی شو هرگز نشو کولی نو باید ټولو مسلمانانو ته خصوصا ټول علماء کرامو ته د هر مکتب فکر والو ته زما دا پیغام دی چې اخلاص په خپل زړونو کې پیدا کړئ د خپل د اکابرینو د خپل د مشرانو دغه بت پرستی دا د زړه نه لرې کړئ د خپل د تنظیم او د خپل د فرقې دا مینه د الله او د رسول په مینه باندې مه زیاتوئ راشئ څومره اختلافات چې دي بغیر د مناظرې نه بغیر د زنده‌باد او د مرداباد نه بغیر د شور شغب نه بغیر د تعصب او د نفرت نه په قرآن او په حدیث باندې حل کوو دا ولې نه حل کېږي مولا دې سوچ وکړي
چې زمونږ دا اختلاف دا ولې نه حل کیږي؟ دا ځکه نه حل کیږي چې تا د خپل د مشر دغه بت پرستی او دغه شخص پرستی تا په خپل دغه عقل او په دماغ او په زړه باندې غالب کړی ده. تا د خپل تنظیم دغه مینه محبت دا په قرآن باندې زیات کړی ده. له دې وجې نه ستا مسلې نه حل کیږي چې کله هم یو انسان خپل مشر پرېږدي، خپل تنظیم پرېږدي، خپل عزت پرېږدي، خپل منصب پرېږدي او دې د الله رب العالمین دغه کتاب ته سر ښکته کړي او د الله رب العالمین دغه کتاب مخې ته لاس په نامه ودرېږي، د الله رب العالمین د کتاب مخې ته هر څه قربان کړي، بیا دغه انسان ټول مسایل حل کیږي. معلومیږي دا چې خصوصا د پنځپیریانو مولیانو دیو قرآن ته سر ښکته کولو ته تیار نه دي. دیو د الله عظیم کتاب ته سترګې ټیټولو ته تیار نه دي. کنې موږ خو دا چغې وهو چې ظالمانو نور مو امت مه تباه کوئ، نور امت مه زوروئ، نور په امت کې اختلاف مه پیدا کوئ. بس کوئ خپل دا تکبر، خپل دا غرور، خپل دغه نشه، خپل دغه ګمڼ دا پرېږدئ، د الله رب العالمین د کتاب ته لاس په نامه ودرېږئ، د الله دغه کتاب ته خپل سترګې ټیټې کړئ، د الله دغه کتاب ته دا سر ښکته کړئ. بس چې کومه خبره الله رب العالمین په کتاب کې بیان کړې ده هغه قبول کړئ، اختلاف به خود ختم شي. خو نن خصوصا د پنځپیریانو مولیان دې ته تیار نه دي چې د الله د کتاب خبره ومني، دا اختلاف به څنګه ختم شي؟ نو ټولو مسلمانانو ته پیغام دی چې بېشک زمونږ مشران حتی چې ستا پلار زما پلار رونه ولې نه وي قابل احترام دی، خو چې کله د قرآن په مقابله کې راشي بیا به چرته به هم دې ته نه ګوري چې آیا دا کس مې پلار دی، دا مې رور دی، دا مې د تنظیم مشر دی، دا مې د فرقې مشر دی. بیا به د معاشره کې دا ژوند دا به امن و امان په سکون سره تېرېدو دپاره انشاءالله دا ماحول دا به سمیږي. کنې دغه شانتې که چرته مونږ د قرآن ته سر نه ښکته کوو دا معاشره چرته هم نه ټیکېږي. نو الله رب العالمین دی اول ما ته او بیا وروسته اورېدونکو ټولو ناظرینو ته الله رب العالمین د قرآن مخې ته دا سر ښکته کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږه د دې زمانې د ټولو فتنو نه په امان کې وساتي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.